أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمزمز وقال إن له دسما متفق علیه. دا باب چونکه ما یوجب الوضو نه هغه کارونه چې اودس ماتي او بیا اودس د هغې د وجې نه لازمي کیږي. په دې موضوع باندې د احادیثو زده کړه مونږ کوله. یوه خبره خو همدا زده کړه چې اودس لازمیږي په هغې څه باندې چې د سړي د تشو میچادو یا د ډکو میچادو په وجه باندې د بدن نه څه خارج شي یا په هغې کې مونږه د بعض ائمو په نظ باندې د هینې وتل یا زوی وتل یا د بدن نه بل داسې څیز په دغه لارو وتل په هغې په وجه باندې اودس ماتېدو یو په هغې کې هوا ده. نو کله کله یو دا خبرم پکې هم زده کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ټیم نیم کې دام ثابت دي چې هغه فرمایلی و چې توضؤوا مما مست النار چې کوم څیز په اور باندې پوخ شي نو د هغې نه وروسته هم اودس کوئ. نو د هغې هغه تفصیلات هم زده کړه. اوس یو بله مسله نن په دې سبق کې یادوو په دې حدیث کې هغه ده چې کله کله سړی په مسله ناست وي اودس یې کړی په مانځه باندې ولاړ یا مانځه ته ټیم موجود وي خو د ده په دې ګېډه کې څه داسې قړ قړ وشي نو د ده په ذهن کې دا راشي چې یاره جوړ اودس به مې مات شوی ځکه چې خېټه کې مې قبض دی. نو دی د دغه ځای نه روان شي او لاړ شي بیا اودس وکړي بیا را روان وي که بیا پکې قړ قړ وشي نو بیا به داسې کوي. نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې راهنمایي زموږ داسې وکړه چې ګوره په یقین سره سړي ته پته ولګي چې او د تشو میچادو یا د ډکو میتیازو په ځای باندې داسې څه څیز یا هوا ووتله نو هله به دی نوی اودس کوي چې د ده یقین نشته تش په شک باندې نو په شک باندې به اودسونه نه ماتوي. الیقین لا یزال بالشک یقین چې دی دا په شک باندې نه لرې کولی کېږي. نو په دې وجه باندې تش په ګېډه کې قړ قړ کېدل او د شک په بنیاد باندې اودس ماتېدل نو دا د دې حدیث نه معلومه شوه چې د شک په بنیاد باندې اودس نه ماتېږي. اوس دا چې یقین په څه راځي چې سړي ته پته ولګي چې او زما د تشو د ډکو میچادو په لار باندې چېرته هوا وتې ده نو دا یقین په څه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دوه څیزونه دي چې د هغې په وجه سړي ته پته لګي. مثلا یا دا چې دی څه اواز محسوس کړي خپل پر دی یا دا چې بی محسوس کړي. دا دوه داسې څیزونه دي چې د دې په ذریعه دا پته لګي چې او د ده د ګېډې نه د دې قړارې سره هوا ووته. نو چې دا نه وي د دې الفاظو د اورېدو نه خو وروسته موږ ته دا صرف د هوا وتو په باره کې پته ولګېده خو د دې نه علاوه نور داسې څیزونه دي هغه هم د دې نه معلوم شو. هغه دا
چې کله کله سړی په اودس یې کړی دا ورته یاد وي چې ما په فلاني ځای کې اودس کړی خو په دې منځ کې ویل که چېرته اودس خو مې نه دی مات کړی نو په شک کې شي معلومه دا شوه چې سړي دا یقیني چې اودس مې کړی دی نو په شکونو د ځان په شکونو باندې نه مبتلا کوي یو سړی ناست دی او هغه وایي چې یاره یقین یې دی چې یاره 4 رکعاته مې وکړه خو یاره غالبا چې یو به مې نه کړی نو دا په شکونو باندې به خپل اودس هم نه خرابوي او خپل غسل خپل منځ به هم نه خرابوي الیقینو فقهي مسله ده فقه والا اهل فقه قاعدې مقررین یو مقاعده پکې دا ده چې الیقین لا یزال بالشک یقیني خبره په شکونو باندې دا نه لري کولی کېږي یقین ته شک نه ټینګېږي په دې وجه باندې بعضې خلکو د دې حدیث نه دا مطلب اغستی چې یاره دا مطلب یې ګنې دا دی چې ګنې سړي بالکل سم په تیز خپل اواز نه یې اورېدلی یا سم بی یې نه یې محسوس کړی نو ګنې اودس به نه کوي دا مطلب نه دی مطلب یې همدا دی چې په ګېډه کې داسې څه محسوس کړي چې د هغې په وجه باندې دی وایي کیدای شي اودس مې مات شوی نو په دې باندې به اودس نه ماتېږي او دغه شانې په نورو حالتونو کې قاعده مو زده کړه چې الیقین لا یزال بالشک یقین په شک باندې نه لرې کولی کېږي نو حضرت ابو هریره فرمایي رضی الله تعالی عنہ وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو هریره نه روایت دی رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا وجد کله چې بیا مونی احدکم پتاسو کیوتن پی بطنه په خپل خېټه کې شیئا س بدمزگی یعنی قرار پکې محسوس کی قبضه اشکل علیه نو خبره په د باندې ګرانه شي چې یاره اودس به یې مات شوي که نه به یې مات شوی اخرج منه شیء چې آیا د دې خېټې نه څه هوا وتې که نه ده وتې ام لا یا نه نو فلا یخرجن من المسجد د خپلې مسلې نه دې نه ځي حتی یسمع تر دې چې واوري صوتا یا اواز او یجد یا محسوس کړي ریحا بدبویي رواه مسلمون دا حدیث مسلم کتاب کې نقل کړی دی دغه شان دویمه مسله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بره مویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د پخکړي خوراک نه وروسته اودس کوو نو بیا موږ په هغې باندې دا زده کړه چې د اودس نه مراد خوله اینځل دي لاس اینځل دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل عمل هم زده کړه چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګډورې غوښه وخوړه واړولې اودس یې ونه کړه نو دلته یو غذا ده په غذا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دغه شان یو بل عمل یې کړی دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم شرب لبنا وبې شودې وسکه شوده خوراک و دغه وخت اوس چې څنګه خلک ډوډۍ خوري او وریجې خوري نو دغه شان شوده خوراک دی بس چې شوده به وسکه دغه ډوډۍ شو نو شرب لبنا شربت دغه وسکو دا شودې وسکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي نرسته اودس ونه کو فمذمذ خلی وینځله خلا او چې خلی وینځله نو بیا ملګرو ته وضاحت وکړو چې ګوره اسنه تاسو دا وایي چې ګنې د شودو نه رسته یا د پخکړي او پسشیز نه رسته خلی وینځل یا اودس کول دا ګنې لازم دي نه دا مې په دې وجه وکړو چې قال ان له دسما په دې شودو کې یو بی نو هغه بی د وجه نه مې خوله ووینځله چې هغه بی د دې خولې نه دي مطلب دا اودس پې نه دی مات شوی نو په دغه شانې بله یوه غذا ده په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوید ابن نعمان هغه فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیبر په جنګ کې روان وم سفر کې نو صحابانو مې یو کلی دی هغې ته ورسېد خیبر ته نږدې او دا په شپږم کال د هجرت باندې دا طلوع حدیبیې نه وروسته د خیبر غزا شوې ده نو دا سوید وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازدیګر مونځ وکړو د مازدیګر نو چې د مازدیګر مونځ یې وکړو نو د مازدیګر د مونځ نه وروسته راوګرځېدو او هله خلکو ته یې ووایي چې هلکه خوراک خو کم شوی دی خو د چا سره صحیح راوړئ چې دا مجاهدین ته لږ لږ وخوري نو بل څه شی چا را نه وړو البته یو تن سویق راوړو سویق ستوانو ته نو ستوان یې راوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اله اوبه پکې واچوي په امر به فثریا یا پثوریا اوبه پکې واچولی شوې خلط ملت شو
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو مخوړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اکل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم خوراک او دا صحابي وی حضرت سوید چې منګم خوراک وکړو منګ ته مخوړه هغه مخوړه او بیا ول ودرېږي د ماښام نماز ټیم دی ماښام مانځه ته ودرېدو مونځ یې وکړو خو دونه کار یې وکړو چې مزمزه و مزمزنا هغه هم خوله وینځله او موږ هم خوله وینځله ثم صلی به مونځ وکړو خو ولم یتوضأ اودس یې نه وکړی حال دا دی چې ستوان خو هم په اور پخ شوي نو که د اور په څیز باندې اودس کول لازمي وي د ستوانو نه وروسته به هغه هم اودس کړی خو صرف خولې وینځله ځکه چې په خوله کې هغه اثرات پاتې او په مانځه کې سړی بیا به ولاړي چقول به کوي که نه نو خولې وینځله اوبه یې تېرې کړې یا ګزار کړې خولې وینځله او بس مونځ یې وکړو پته ولګېده چې په اور پخ کړي څیز باندې دغه چې دی اودس کول پې لازمي نه دي البته که رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس وینځلي دي یا یې خولې ته اوبه اچېلي دي یا په دې وجه باندې چې د دې یا بدبویي ده یا غوړوالی دی په لاسو باندې چې هغه د لاسونه لاړ شي دغه شانې بل صحابي دی حضرت بریده رضی الله عنه هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ولاړو د فتح مکې په سفر باندې مکه فتح شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کار ناشنا وکړه دوه کار یو کار دا ناشنا وکړو چې یو مونځ یې وکړو او اودس یې وله ونه کړو بل مونځ یې وکړو بل اودس یې وله ونه کړو بل مونځ یې وکړو اودس یې وله ونه کړو بل مونځ یې وکړو اودس یې وله ونه کړو یعنې په یو اودس باندې ډېر مونځونه وکړه حال دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتوضأ لکل صلات هر منځله به ځان له اودس کو مستحب دا چې سړی هر منځله اودس وکړي نو چې هر منځله اودس ونه کړو نو حضرت عمر رضی الله عنه ته تپوس وکړو او یو کار یې دا وکړو او دویم کار یې دا وکړو چې جرابې یا په هغه وخت کې موزې وي موزې یې اغوستې وي او هغه خپې ونه ایندلې د اودس په ټیم کې او لاس یې پرې راښ کړو د مس یې پرې وکړه نو حضرت عمر ته دا خبره ناشنا ښکاره شوه د اوسه پورې چېرته حضرت عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام دا حالت نه ولیدلی چې په یو اودس باندې دوه مونځونه کوي اجازت و خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان مطابق هغه به د هر منځه لپاره ځان له اودس کو نو حضرت عمر ته یو خدا خبره ناشنا ښکاره شوه او دویم ورته دا ناشنا ښکاره شوه چې څنګه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې ونه ایندلې او په موضوع یې مسه وکړه پته ولګېده چې دا په موضوع مسه کول یا په جرابو مسه کول یا په یو اودس باندې ډېر مونځونه کول دا داسې ناپسندیده عمل دی داسې څه پسندیده عمل نه دی حضرت عمر چېرته نه و کړی لی پیغمبر علیه السلام پر 9 کال د هجرت باندې ولید ولې د حضرت عمر خو اولنی کال نه بعضې کارونه چې وي نو هغه جایز وي خو په بعضې خاص مواقعو کې که سړی وکړي نو اجازت به وي نو حضرت عمر پیغمبر علیه السلام ته پور نو لقد صنعت اليوم شیئا لم تکن تصنعه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن د داسې کار وکړو چې مخکې ده نه دی کړی دا ولې نو فقال پیغمبر علیه السلام ورته وی عمدا صنعته قصدا مې داسې کار وکړو عمدا صنعته قصدا مې وکړه دا جراب یا پرې موضوع مې مسم په دې وجه وکړه چې تاسو ته پته ولګي چې جایز ده استبادت سړی کولی شي په خاص موقعو کې عادت ترې نه دي جوړول پکار چې ټول عمر خپې پټې کړي او بس ته کش او لاس راکاږي او بیا اودس مونځونه اکثر دا په جرابو چې کوم خلک مسه کوي نو دوی ته د دې مسې طریقه نه معلوم چې نه ورته معلوم نو بیا اودس یې جرابې اغوستي او د پاسه پرې مسې وکړي ما تاسو ته مخکې ویلو زمونږ په دې وړوکي سکول کې 35 کسانو بیا اودس مونځ کړی د ماسپښینې ولې په جرابو یې مسې کړی وې تپوس مې ته وکړو چې هلکه تاسو څنګه مسه وکړه نو خلکو غرمه جرابې اغوستې وې بعضو پکې په بوټانو باندې مسه کړی نو مایل په بوټان هم مسه کړو ویل هغه مې ویستلې دي چې بوټانو دې مسه وکړه نو خو چې ودیسته خو ووته که نه خبره ختمه شوه نو په دې وجه باندې چې کم مروجه طریقه ده په هغې باندې خپې ینځل دغه مسنون دي دغه فرض دي دا مسې کول پکې جایز دي خو د هغې بیا مسلې دي نو په هغه مسلو سړی پوه نه چې پوه نه نو بیا اودس وکړي او ځان ستړی هم کړي هندو ستړی خدای نه راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر دغه شانې وې او دا خو لا پرېږدوه حضرت عمر خلیفه دی ابوبکر هم وفات شوی دی او د حضرت عمر خپل زوی دی عبدالله چې عبدالله ابن عمر په دې وخت کې د قرآن په تفسیر کې په 1 نمبر باندې صحابه کرامو کې د هغه نه ډېر زیات وضاحتونه بیان شوي دي
حضرت سعد رضی الله عنه په موضوع مسا وکړه په واقع چې حضرت عمر خلیفہ دی عبد الله ورته چې کتل درس چلو خپې دی ولې ونی نو هغه ورته لاړ چې پلار نه تاسو پلار نه تاسو مانه تاسو مطلب دا و چې دا حدیث وتوریات کو چې لاړ شه ستا پلار دا پخپل د پیغمبر علیه السلام نه تاسو کړو نو به دې پوهه کی ور باندې نو هغه د حضرت عمر په دور کې حضرت عبد الله چې دینو په موضوع باندې مسا محسوس کړ داغه پورې هغه ته پته نه ولګي ضروری نه را چې د هرې مسلې د هر وخت سړی ته پته چې کله موخره شي پته وته ولګي حضرت عمر ته په فتح مکی کې پته ولګي چې په موضوع باندې لامسه کول دام جایز دي او دوی ته د حضرت عمر په خلافت کې پته ولګي چې په موضوع باندې لامسه کول هم جایز دي نو دا اوس چې خلکو کوم عادت جوړ کړی چې ټک او سر په وسته په هر ټیم کې نو دا پسندیده عمل نه دی جایز به خو چې سړی ته ټول معاملات او کوم مسائل ورته معلوم دي نو عن بریده د حضرت بریده نے روایت دی ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الفتح د فتح مکه فورز دعا بوضوء وبرا وغخته داودس نو چې له کو صلی الصلوات یوم الفتح صلی منذونه وکړه الصلوات ډیر منذونه یوم الفتح د فتح مکه فورز بوضوء واحد په یو دس روایتو کې راځي سهاري چې اودس کم کړه نو په اخر باندې ماسختن دغه مقتله چې مصروفي بیا دغه نو ته پته نه لګي نو و ډیر منځونه په یو اودس وکړه مسح على خفيه په موضوع مسح وکړه فقال له عمر حضرت عمر ورته فرمایل لقد صنعت اليوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله پیغمبر نن دې سکارو کو چې لم تكن تصنعه نور کله بده نه کو فقال نو پیغمبر علیہ السلام ورته عمدا صنعته قصدا مې وکړو یا عمر رواه مسلم دا حدیث مسلم کتاب نقل کړي وان سوید ابن نعمان د حضرت سوید ابن نعمان روایت دی انه چې دی خرجا یو دلال مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عام خیبر د خیبر په غزا کې حتی تر دې اذا كانوا کله چې دی ودرېدل کېناستل به صحابه په صحابه خار کې وهي من ادنى خیبر دا خیبر ته نږدې یو خارو نو صلی العصر التی منذ کو ثم دعا بالازواد او بیا هغه توخی راوغوښتي خوراکونه راوغوښتل فلم یؤت الا بالسویق را نوړی شو سیوا د ستوانو نه بل شي په امر به نو حکم وکړی شو د هغې په سری به نو هغه واغږلی شو فاکل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خوراک وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم واکلنا موږ هم خوراک وکړو ثم قام بیا ودرېدو الى المغرب ماښام ته فمزمزه نو خولې ویندله ومزمزنا او منګم خلویندله ثم صلى بمنذ ولم يتوضا او دسي ونكو رواه البخاري دا حدیث بخاری شریف کی نقل واخر دعوانا